هغه خلک ګوري دنیا هغه ماشومان ستا په شانتې ینکول ټول ګوري د اواز ټي وي چینل دی که نه هغه خلکو ته هغه ماشومانو ته دا پیغام ورکړه چې ګوري د کور نه بهر بالکل مه وځئ سختي څومره دي او په کور کې راحت څومره هغه خلکو ته ووایه شابه کور نه چې بهر وځي تاسو ته په خپله بیا پته لګي دا مور او پلار ارمان به بیا درشي چې بهر وځي کور ژوند او بهر ژوند کې فرق شته که نه بهر ژوند ښه وي کور ژوند ښه چې رښتیا خبرې او د پلار خبره خو به منې که نه بچي ګوره تاسو خو عمر دومره زیات نه دی بهر د څو شپې تېرې کړې څنګه وي مطلب سختې وي که نه ښې وي د کور نه سخت رښتیا خبره به کې سخت د کور ارمان درغلو که نه د پلار د خپلې مور د خپل کور درشل کور کې شپه او چېرته بهر شپې بهر څومره سختي تاله پته شته دی ساده بچ او نن زه دې خلکو ته وایم چې کوم چې د میکونو والا پسې خبرې کوي نو مهرباني وکړئ چې خپله څه نشئ کولی چا سره مرسته چا سره تعاون نشئ کولی نو مهرباني وکړئ دې میکونو والا سره ودرېږئ دوی سپورټ کوي دوی هر ځای کې فالورز کوي ځکه چې دا میکونو والا نه وي نو زموږ د غریبو خلکو د اواز به څوک اوچت جاوید بھائی تاسو انشاءالله بل ورځ هم راغلي وو د خلکو لم ویډیو کړې وه او تاسو د عمران امیر صاحب سره دا واده کړی چې انشاءالله ستاسو زوی به روغ رمټ او سلامت راځي نو انشاءالله ستاسو خبره کې زور هم وزن هم الله پاک سات دا دی مونږ سره ولاړ دی او راغلی روغ رمټ راغلی دا سیرې چې ورته مونږ چولي دا ساده واده نه دی دا دله مونږ د زړه د خوشحالۍ نه دا سیرې وړي چې دی خپل مور او پلار له روغ رمټ راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات قدرمندو کتونکو زه جاوید افریدي یم د اواز ټي وي په شیشه باندې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم قدرمندو کتونکو د چارسدي او د پېښور په منځ کې تختابادول علاقه کې موجود یم او د پروګرام په شروعات کې چې کوم دغه هارونه تاسو وکتل تاسو به وایئ چې د سات دومره کم عمره هغه وخت کې واده دی نه بلکې دا واده نه دی دا د واده نه هم ډېره غټه خوشحالي ده کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده څو ورځې وړاندې موږ په دغه پیج تاسو سره یو پروګرام شیر کړی و چې دغه سات ماشوم بېدرکه شوی و کتونکو د عمران امیر صاحب هغه وخت کې حالات او دغه مخ چهره تاسو کتلی شئ په دې سیټ کې دغه ویډیو هم چلیږي ډېر زیات خفه و ډېر زیات پریشانه او د دې په کور کې مورکې هم د سات مورکې ډېره زیاته پریشانه وه خو په دغه پروګرام کې موږ سره ډېر زیات کوپریشن چې کوم د شاهنواز خادم اعلی صاحب څنګه چې تاسو پیژنئ ډېر زیات خدمات دي والله په بالله چې ما سره څه الفاظ نشته دي چې زه شاهنواز خادم اعلی صاحب په کومو الفاظو کې اوستا یم الحمدلله والله په بالله چې زه ډېر زیات خوشحاله شم یار کتونکو په دغه پروګرام کې زما مقصد صرف دا دی چې دغه مایکونو والا پسې خلک ډېرې زیاتې خبرې کوي یاره مایکونو والا خپل فین فالور دپاره او مطلب روپیوال میکونه اغسي او یا چې کوم د میډیا والا یا نه کتونکو دا د دغه امیر صاحب روز خبره اترې کوو چې د دې په کور کې اول څومره پریشاني وه او اوس څومره خنداني دي عمران امیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه ډېر زیات مبارکه شه یار اول خو تاسو د خفګان په خوشحالۍ باندې بدل شو ډېر زیات مبارکباد زما طرف نه قبول منظور کړئ شاهنواز سره به خبرې اترې کوو څه مخصوصوئ مهرباني حاجي الله خوشحاله که ستاسو ډېره شکریا ادا کوم بس هغه وخت کې خو ډېر پریشان وم چې کوم وخت کې نه و جي اوس لږ وخانده یار کتونکي ګوري لږ به خاندي الحمدلله جي ډېر خوشحاله یم ستاسې درته میلاو شو جي زما په مخکې خو یو غاړه ولا بله مرکشه به مړه چې زه هم خوشحاله سم کتونکو ته تاسو کتلی شئ د اواز ټي وي مقصد صرف د انسانیت خدمت دی او مونږ وایو چې ګوره د چا زړه وګټو د دغه امیر صاحب زړه مونږ وګټلو ولې چې د ده زوی چې کوم د لاپته و ورک شوی و هغه مطلب د دې پرسنل خپلې خبرې چې چېرته تللی و کوم ځای نه راغو خو الحمدلله زمونږ د دغه کیمرې په سترګه باندې په دغه سکرین مونږ خلکو ته وښولو ښه امیر صاحب څه مخصوصیه مطلب اوس خو ماشاءالله خوشحاله یې که څو ورځې غیب و څو ورځې بعد راغللو او تقریبا هم زمونږ د پروګرام په برکت سره الحمدلله تاسو ته هغه زوی میلاو شو که نه جی بالکل انشاءالله تقریبا 27 تاریخ باندې تللی او 28 29 30 باندې تاسو پروګرام کړی و که یکم باندې او 2 تاریخ باندې جی راپیدا شو راغی چې راپیدا شو تاسو چېرته وایي سم کولو مطلب ټیله تلي وو ماسخوتن ځانونه کول تقریبا شالم پل نه راوړېدلي چې ټلیفون شو چې هلکه ماشوم راغی بیا چې راغو بیا تاڼې ته مې تلو که هغوی بیا وی راشي بیا لاړل و هغې لیکل او هر څه راضینامه به چې څه مسله وه زموږ هغه ټول هر څه تاڼه کې ختم شول
او ګوتې یې ولګولې تصویر یې وایستلو هر څه بس مکمل عمران امیر صاحب چې کوم دوران کې تاسو تارینګ راغو زه چې کېدای شي تاسو وایئ چې زه خوب وینم او چې خامخا او بل لکه ټینشن سیوا پروګرام کې تاسو ماته ویلو چې موږ له خوب هم نه راځي او لکه پریشاني شان هم دغه ړومبی پیره وم تاڼې نه راته وایي چېرې ته څه ته پروت دی خپل ډیوټي خپل کار لځه او بچی دی پیدا بشي انشاءالله چېرته هم نه تللی مونږ هم تعاون کوو تاسو مونږ سره تعاون کوئ ته او چې خامخا تسلي نه کېده چې 2-3 کسان کړي نه ورک شوي تر ننه پیدا نه شو نو زمونږ خپل هم دقه دا و چېرې داسې حساب دی او جی استاد السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښې جوړې کیمرې ته ګوره که نه یار دا راته ووایه چې څو ورځې مطلب تاسو بهر تېرې کړې د کور ژوند او بهر ژوند کې فرق شته که نه بهر ژوند ښه وي ما کور ژوند ښه چې رښتیا خبره وي د پلار خبره خو به منې که نه بچې ګوره تاسو خو عمر دومره زیات نه دی بهر د څو شپې تېرې کړې څنګه وي مطلب سختې وي که نه ښې وي د کور نه سخت رښتیا خبره وکړي سخت د کور ارمان درغلو که نه د پلار د خپلې مور د خپل کور درشل کور کې شپه او چېرته بهر شپې بهر څومره سختي تاله پته شته دی ساده بچ د شپې به احساس درتلو مور دې یادېده جړلې خو به دي بهر که نه اوس خوشحاله یې اوس خوشحاله بیا خو به داسې مطلب دغه تاسو نه کېږي که نه غلطي نه شوې وتلې وي که نه بیا بربابل هغه خلک ګوري دنیا هغه ماشومان ستا په شانتې ینکول ټول ګوري د اواز ټي وي چینل دی که نه هغه خلکو ته هغه ماشومانو ته دا پیغام ورکړه چې ګوري د کور نه بهر بالکل مه وځئ سختي څومره دي او په کور کې راحت څومره هغه خلکو ته ووایه شابه د کور نه چې بهر وځي تاسو ته په خپله بیا پته لګي د مور او پلار ارمان به بیا درشي چې بهر وځي او هارونه د چولي ولې واده دی که کتونکو استاد صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې دې ډېر ښایسته مختصر الفاظو کې د ینګ کول ته یو پیغام درکړو چې بهر مه وځئ بهر ډېرې سختي دي او د کور درشل ډېر خوږي شاهنواز صاحب السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام جاوید بھائی تاسو ان شاء الله بل ورځ هم راغلي وو د خلکو لم ویډیو کړی وه او تاسو د عمران امیر صاحب سره دا واده کړی چې ان شاء الله ستاسو زوی به روغ رمټ او سلامت راځي نو ان شاء الله ستاسو خبره کې زور هم وزن هم الله پاک سات دا دی مونږ سره ولاړ دی او راغلی روغ رمټ راغلی دا سیرې چې ورته مونږ چولي دا سره د واده نه دی دا دله مونږ د زړه د خوشحالۍ نه دا سیرې روړي چې دی خپل مور او پلار له روغ رمټ راغلی دی او الله بس زه حکومت ته دا پیغام ورکوم چې ان شاء الله څنګه چې دې سره خلکو هم مرسته وکړو او ستاسو د اواز ټي وي چې کومه مرسته ورسره وکړو والله چې امیر صاحب ډېر زیات خوشحاله ما ته رنګ وکړو چې خلک به ماله راولي چې ماله دوباره پروګرام وکړي مونږ ډېر زیات خوشحاله وو ځکه چې دا یې پروګرام مونږ له ډېر زیات دا پروګرام چې شوی دی نو زمونږ دا زوی روغ رمټ دی کلي ته راغو دی مونږ کور ته راغو نو ډېر زیات خوشحاله شاهنواز خادم الله صاحب دا راته ووایي چې لکه اکثریت زمونږ د میډیا څومره ورکر دي د میکونو والا پسې ډېر زیات خلک بدېره دي چې یاره دی مطلب خپل فن فالور دپاره خپل شهرت دپاره لکه د دې میک زور الحمدلله او د دې میډیا برکت تاسو وکتلو چې د یو کور مطلب یو پلار یو مور او د دې کور کې ماشومان ټول پریشان وو د هغې ژوند په دې یو میک باندې بدلېږي نو په دغه هکله تاسو څه خبرې والله بس جاوید بھائی ستاسو میک کې ماشاءالله ډېر زور و ډېر طاقت و تاسو د امیر صاحب سره یو واده کړی چې ستاسو زوی به راځي او نن زه دې خلکو ته وایم چې کوم چې د میکونو والا پسې خبرې کوي نو مهرباني وکړئ چې خپله څه نشئ کولی چا سره مرسته چا سره تعاون نشئ کولی نو مهرباني وکړئ دې میکونو والا سره ودرېږئ دې سپورټ کوي دې هر ځای کې فالورس کوي ځکه چې دا میکونو والا نه نو زموږ د غریبو خلکو د اواز به څوک اوچتوي نو کله چې موږ د کور په دورشل کې کیمره کولاو ضرور به هلته کې اواز اوچتولي کتونکو څوک د ښې ورځه کیمره نه کولاوي که چېرته کیمره کولاویږي هلته به بد سات وي هغلته به کتونکو مجبوري وي د دغه کیمرې کولاوېدلو نه بغیر زموږ بل علاج